पाकिस्तान 1947 की د हिंदुانو نه आज़ाद شوی دی 1947 د مخ کې د ټول د هندستان ویل کېدو دا ټول په ټول د هندوانو ملک دا غي د فار علماو قربانیان ورکړي دي او د علماو ډیر زیات وینه پدې کې شامل ده اخو بلا خبره ده چې نن سبا د پاکستان د آزادېدو لپاره یو دوه کسانو نومونه اخیستل کېږي او د عالم پکې د سره نوم نشته حال دا دی چې اوله د پاکستان جنډا شبیر احمد عثماني خوځولې د پدې ملک باندې اول جنډا غله هراو کړی او پدې کې د علماء دیوبند لوی کردار دی دا ملک آزاد شوی او د څه د پاره آزاد شوی د دې ملک مقصد څه چې د هندوانو نه به د مسلمانان آزادي دی بخپل عبادت په آزاد توګه باندې کوي د چا د طرف نه به کومه پابندي نه دین اسلام د هغه پرچار به په آزاد طریقه باندې کی د قران درسونه به په آزاد طریقه باندې د دین تبلیغ به په آزاد طریقه باندې او چغه بلګیدلا پاکستان کا مقصد کیا لا اله الا الله دا چغه بوال کیدا چې ګوري د پاکستان د مقصد نزان خبر کئ دا د لا اله الا الله په نظریه باندې جوړ شوی نن هغه مسلمان چې پیدا شوی په پاکستان کې دی آباد په پاکستان کې دی د پاکستان د نظریه نه خبر نه دی ته چغوي چې پاکستان آزاد شوی دی پکې ګډېږي نو د ګډېدو د لپاره خو نه دی آزاد شوی د اجراتوب د لپاره خو نه دی آزاد شوی چې دا پکې اجراتوب شروع تا سورنی پیدا کړی دی او ټول شپه سورنی بجاوي دا د سورنو د لپاره نه دی دا د سورنو د بندېدو د لپاره آزاد شوی دی چې کم سورنی وون کې دي باجی وون کې دي ډمجوري کوون کې دي د هغه خلکو نه دا آزاد شو او په هغه خلکو پابندي ولګیدا چې دلته به د لا اله الا الله خدمتي اجراتوب بنه کیږي سورنی او باجی بنواله کیږي گانے بجانے بنواله کیږي ته د پاکستان د نظرینه خبر نه او د شپې خزه او سړی راوځي او پټ شریک باندې غړېږي او ډانسونه کوي د دې شي لپاره د آزاد شوی د خپل ملک د آزادېدو مقصد هم تا نه دی معلوم قسمه قسمه ګنده حرکتونه پکې کوي دا پټاقې دی او دا ډزې دي سره د دینه چې دا دیته بازار وې دیته اسراف هم نه وې اسراف هم ګناي کبیره ده خو بازار دا غینه غټه ګناه ده قران کې الله دا هغه خلکو بارکه وی څوک چې بازار کوي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین الله وی بازار کون کی د شیطانانو ورونه دي دا بیگا شپا یا نن ورځ چې کم خلق درز کوي بیزه خپل پیسې په هوا کې الوزي دا د شیطانانو ورونه دي دا ملک د دې لپاره نو جوړ شوی چې د شیطانانو ورونو ته پکې مکمل اوشي او هغه خپل پیسې په هوا کې والوزي دغه پیسې راواله یو کونډې ورکا دا کم چې ته ټاک چوي او اسی په اور باندې بدلې دغه پیسې راواله یو مسکین ورکا یو بیمار ورکا چې علاج پیو کی د ملک مقصد د تنه دی معلوم پاکستان آزاد دی څه مقصد پدې کې بد دین خدمت آزادي دانه چې پدې کې با بيدینی آزاد ہے وای ازادي دا ازادي د خزي وسړي بغړ وډ ګرځي ازادي د زیناګانې په پکې ازادي ازادي د سود په پکې ازادي ازادي د جواریانې په پکې ازادي
ازادي دا د ملک با نور بی دین خلق راضی او هغه په کې آزاد تبلیغات کوي. قادیانین شروع شي دي پرونی بلم یو مړ کو دی ډبګړای کی هغه مو غزا ان شاء الله سر بن چوتای دا عمل جوړ دی د اسلام د پرچار د پاره ده نه چې بس ارز په کې آزاد دي عربي دیني با پکې کې نو د ملک باره کې می مختصر د تدا خبره کوله چې دا د مسلمانانو د پاره آزاد دي د اسلام د کارونو د پاره آزاد دي دی کې به مسلمان آزادي د سینو چې خبره الټا دا قادیانه پکې آزاد شیعه پکې آزاد سکھ او هندو پکې آزاد او مسلمان پکې بند په مسلمان پابندیانی تبا یاره تبلیغ نه کې تبا جهاد نه کې او تبا د جهاد خبره نه کې تبا قرآن نه وي او دم د خیر دی لګې دم چوری دی کوي قادیانی دی پکې خپل تبلیغات کوي سکھ دی پکې خپل تبلیغات کوي شیعه دی پکې خپل تبلیغات کوي. اوس د شیعاګانو ورځې را روانې دي د هغې واده دی 10 ورځې واده دی نو په هغې کې به کرونا هم نه وي په هغې کې به هېڅ قسم پابندي نه وي په هغې کې به کرونا چاته نه لګېږي کرونا یا زمونږ جماعتونو کې لګېږي یا زمونږ تبلیغي مرکزونو کې لګېږي. په دغه جلوسو کې به ښځې او سړي ګډوډي او په ګڼ تعداد باندې به په لکونو باندې به هغې ته کرونا هېڅ هم نه وایي نه په کار دا دی کو کرونا لګېږي دغه خلکو ته هم لګېږي او ته وایې قلارې خپلو کورونو کې کښېنئ یو بمبار ته نه راوځه او لګې خپل ځانونه وایي کو خامخا په خپلو ځانونو تنګي نو بیا یې موږ ته حواله کوي چې د والو چل ورته وښیو هسې ټوکې دې نه کوي او یا کو خامخا ځانونه وایي نو یو پارک وله وګورئ او غټې غټې چړې وله ورکوي یو بل پې ووایي زمونږ کارونو ته ولې نقصان رسوي 10 ورځې زما د مسلمانانو دکان بند دی بازار بند دی ولې دا نقصان ولې کېږي دا خو زما دین ته نقصان رسېږي او دنیا ته مې نقصان رسېږي او ستا د بېدینۍ د وجې نه رسېږي دا عمل مخکې چا کړی او خپل ځان یې چې والی او دا څوک دا هغه د سخي عبادت یې چې کړی او هغه خلکو الله ورته ویلي فقتلوا انفسکم مړه کوي خپل ځانونه ووایي دا خو چې الله چاته په غضب شي نو په خپل ځان یې مسلط کړي او نبی علیہ السلام وایي لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب څوک چې د غم او د مصیبت په وخت کې خپل ځان وایي کرے دا زما امتی نه دی سلزل دی په خوله وایي چې زه پیغمبر منم خدا زما امتی نه دی به هر حال خبره اوږدېږي د خبرې مقصد دا دی چې پاکستان د مسلمانانو او د اسلامي کارونو دپاره آزاد دا نه چې د بېدینۍ دپاره آزاد دی او ټوله شپه یې جړاتوب کې او بېغیرتي کې بېدیني کې او ډنګ ټکور کې او ته وې آزاد شوی یم د دې شي دپاره ته نه آزاد شوی چې ته پکې بېدیني کوه سم مسلمان د ځان نه جوړ کا د مسلمانۍ کارونو دپاره آزادي د اسلام کارونه پکې کوه الله دې په دې خبرو مال او تاسو له عمل